من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت مخکې ذکر وکړ دی چې یو کس حرام به استعمالوي او که حلال به استعمالوي. په کوم څیز چې وي د الله نوم یاد کړي شي نو دا وخورئ، او په کوم څیز چې د الله نوم یاد نه کړي شي نو دا مه خورئ. مخکې د دې تذکره وشوه، بیا پکې نورې څه خبرې وشوې. اوس الله رب العزت تذکره کوي د ژوندون او د مرګ. الله وایي اومن کان میتا، آیا هغه کس چې دی مړو، فاحییناه بس موږ ژوندي کړ ده لره، وجعلنا له نورا او ده لره موږ وګرځوله رڼا، یمشي چې دی ځي به په دې سره فی الناس په خلکو کې، کمن مثلو پشان، آیا دی پشان د هغه چا فی الظلمات چې هغه وي په تیارو کې، لیس بخارج منها چې هغه نه وي وتونکي د دې تیارو نه. کذلک همدکه شان زین للکافرین هسته کړي شوي د کافرانو دپاره ما هغه څه کانو یعملون چې دوی کوم عمل کوو. د دې نه ته به وایې چې الله پاک وایي چې دې مړو او موږ را ژوندي کړو، بیا هم ده لره رڼا ورکړه، دی په دې ځمکه کې ځي. نو د دې نه روحاني مرګ او جون مراد دی، د دې نه حیات معنوي مراد دی. الله رب العزت وایي یو کس کافر دی نو دی په شان د مړي دی. لومبني مصداق یا سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله دا سیدنا امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ دی، او یا سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې شپږ کالو پورې دی ایمان راوړو، یا څه کم چې دی ایمان راوړو نو بیا چې دی ګوره دا مړو فاحییناه نو موږ دې لره ژوندي کړو، وجعلنا له نورا او دې لره رڼا وګرځوله. دا علمیت د دې چې دی دا رڼا شوه، یا چې دی ایمان د دې رڼا وګرځېدو. نو ایمان دا چې دی د ده دپاره رڼا وګرځېده. نو د کفر او د اسلام ترمنځ فرق چې دی دا د ایمان شو، یوه دغه رڼا شوه. او یو بیا چې کله اسلام ته سړی رادنده شي نو بیا دلته یو بله رڼا د هغې ته بیا بله باطني رڼا ویلی شي چې هغه بیا د باطن په صفایۍ سره تا ته ملاویږي. نو یو غټه رڼا ده، هغې نه د اسلام مراد ده رڼا، او بیا دننه ستا د باطن صفایي مراد ده بله رڼا. الله وایي چې دې ما ژوندي کړو نو په څه سره؟ په اسلام سره. یمشي به فی الناس چې دې په دغه اسلام سره د خلکو په دې منځ کې ځي، چې دې په دې اسلام سره د خلکو په دې منځ کې ځي. نو دې د هغه کس په شان دی چې هغه کافر دی، هغه د اسلام له خوا له نه راځي، تیارو د کفر کې دی، لیس بخارج منها چې د هغې نه وتونکي نه دی په دنیا کې، دنیا کې د هغې نه نه وځي، او لیس بخارج منها د الله د عذاب نه وتونکي نه دی په آخرت. دا دواړه برابر نه دي.
او من کان میتن آیا هغه کس چې مړو فاحییناه بس موږ ژوندي کاغه لره وجعلنا له ګرځول د ده دپاره نورا رڼا یمشي چې دی تګ کوي به په دې سره فی الظلمات فی الناس په خلکو کې کمن مثلو د قرآن پاک ته رانږدې شي کمن مثلو آیا په شان د هغه چا دی فی الظلمات چې په تیارو کې وي لیس بخارج منها قرآن د کتو کم ثواب دی اورېدو کم ثواب دی په ګوته چې د پاسه ګرځې په دې کم ثواب دی عمل کولو کم ثواب دی سوچ کولو کم ثواب دی د قرآن په مجلس کم ثواب دی او د زړه نه پای باندې خوشحالي اختیارول په دې کم ثواب دی او چې بل دې رسې دام ثواب دی دا داسې کتاب نه دی الله دې را توفیق راکړي کمن مثلو آیا دا پشان د هغه چا دی فی الظلمات چې په تیارو کې وي لیس بخارج منها چې نه وي وتونکي د دې تیارو نه کذالک هم دکشان دا څنګه مې چې دې ته دا کفر ښایسته کړی دی زوینا یا دا څنګه مې چې تاسو ته اسلام ښایسته کړی دی زوینا ښایسته کړی شوي للکافرین د کافرانو دپاره ښایسته کړی شوي د کافرانو دپاره ما کانو هغه څه یعملون چې دوی کوي وکذالک هم دکه شان جعلنا من ګرځولي وو فی کل قریة په هر یو قریه کې په هر یو کلي کې اکابره مشران د دغه کلي قټایټ د دغه کلي چودریان د دغه کلي خانان د دغه کلي مجرمیها جرم کوونکي یمکرو فیها چې دې مکر وکړي په دغه کلي کې وما یمکرون دې مکر نه کوي الا بانفسهم مگر د خپلو ځانونو سره وما یشعرون او دې پوهه نه لري الله وایي دا دې ښاریو دا دې کلو چې دا کم غټ خلک دي نو دا شرک او دا بتپرستي بنیادي تورتي کوي دا د الله د قانون خلاف ورزي بنیادي طور دغه خان سیب کوي دا ایمنې سیب کوي دا د پارټۍ مشر یې کوي دا چودري یې کوي دا د ملک سربراه یې کوي دا د قوم سربراه یې الله وایي اکابر مجرمیها وجه د دو که چېرته دې د الله والا قانون ومني دې دین ومني نو بیا خو به یې د خانې ته نقصان دی بیا خو به د دو بیا جبله ایمان راوړه چې کله ایمان راوړو نو د خپلې قبیلې مشر طواف یې کو په طواف کې تاریخ لیکلي چې دا یو مسلمان د ده د لنګ د پاسه خپره ده چې خپره ده د لاس راته وکړه پړک یې ترې وباسه چې پړک یې ترې وباسه د غسان قبیلې مشر نو هغه لاړ د عمر رضی الله تعالی دربار کې مقدمه وکړه د دې روغ دی لکه داسې دي کړي او د هغه په عمر رضی الله تعالی په لاس ایمان هم راوړی نو ورته وایي چې او داسې سیب دی زما په لنګ خپره ده ما ته پړک وباسه نو ورته وایي چې دې خو به اوس دې رضا کړه که چېرته دا معافي ټیک ده که نه دې رضا دې نه کړو بس تاله به پړک درکوي هغه ورته چې سیب لکه دې به دا خو ادنا کس دی دا خو یو عام بنده دی دې به راپاسي او زه د قبیلې مشر یم زما خو د هرقل سره تعلق دی د پلانکي سره او دې به ماله اوس واپس پړک راکوي عمر رضی الله عنه ورته ستا په تعلقاتو څه نه کېږي ستا د قبیلې په مشرۍ څه نه کېږي په اسلام کې دواړه برابر یې که رضا دې نه که سبا به پلانکي ټیم دې تا له خپل ګزار درکوي د ورته صاحب ماله دا یو شپه مهلت راکړه هغه ورته د شپې سره د خپلو کسانو بیا وتښتېد د شپېته زره کسان ورسره ټول د اسلام نه وړل بیا په جنګ کې پکې اکثریت بیا مردار خو عمر رضی الله تعالی ورته د اسلام قانون لاندې نه کړ چې نه ته مشر یې ګڼې ته د اسلام طرف ته راغلې نو خیر دا قانون لږه خواږې کړه او چې نه په اسلام کې برابر نو اسلام کې خو بیا ټول برابر دي نو بیا د نقصان دی د دې وجې امام الهند ابوالکلام آزاد رحمت الله علیه یو مقوله زه اکثریت به یې هغه لیکلي دي هغه وایي چې هیڅکله هم د حق د اواز چې دی دا د بنګلو محلاتو نه دي راوچت شوي وایي همیشه دا چې دی دا د سړو د غارونو نه د لاندې ځایونو نه چې دی دا راوچت شوي او وکذالک اندکه او بل چې بیا په قوم کې څومره د عمر په لحاظ سره مشران نو هغه بیا ډایرکټ په ډایرکټ د دین طرف ته نه دي راغلي څومره چې نوجوان طبقه هغه د دین طرف ته ډایرکټ راغلي هغې کې بیا حفظ الرحمن سی وهابي صاحب وجه لیکلې ده وجه دا ده
چې څومره مشر وي نو چې کوم عادت وي دا په د ده په رګونو کې ښه وردنډه شوي دا پکې ښه راسر شوي نو د دې نه وته دا ډېر ګران وي د دې وجې کتابونو کې راځي وایي که تا ته چا ووایي چې غر وخوځېده نو داسې څه اطمینان وساته یقین نه ووایه چې کیدای شي خوځېدلي خو که درته چا دا وایي چې پلانکي عادت چې دی هغه لرې کړو د عادت یې د ځان نه وباسه نو دا مه منه عادت بدلیږي بد عادت به په نیکۍ بدلی مکمل لرګېده دا ګران کار د دې وجې د کفر چې کوم عادت یا په اسلام سره بدلیږي عادت چې دا به بدلی په نیکۍ سره وَإِذَا جَاءَتْهُمْ هر کله چې راشي دوی ته آیات نشانې قالوا وایي دوی لن نؤمن هرګز موږ ایمان نه راوړو حتی تر دې پورې نؤته چې راشي مثله په مثل ما د هغه اوتیه چې ورکړی شوي رسول الله نورو پیغمبرانو ته چې نورو پیغمبرانو ته څه ورکړي شوي وو چې موږ له هغه شان څه راشي نو بیا ټیک ده بیا یې موږ منو نورو پیغمبرانو ته د اسمان نه منو سلوا راغلي وو چې موږ له هم راشي موږ به دا پیغمبر ومنو نورو پیغمبرانو چې دی ګوره پیغمبر و هغه د لاس کې به عصا وه د هغې نه به چې دی نو اجدها جوړه شوه چې موږ ووینو موږ به ایمان راوړو نو الله ربالعزت ورته یو خو بنیادي ډول زمانه چې ده دا بلوغت طرف ته روانه ده د زمانې عمر پوخ شوی دی څنګه چې د انسان عمر پخېږي څنګه چې د انسان عمر پخېږي انسان ماشوم وي نو دله ته به کیلونۍ راوړي یو څه به راوړي بل څه دی به په هغې باندې لوبې کوي خو که دغه انسان دی دی د 20 سالو شو د 15 شو د 13 شو بیا ته دله یو وړوکي شانې د لوبو ټکټر راواله ورکړه چې دی په دې خوشحالېږي که نه ځکه د ده عمر اوس د دې جوګه نه دی چې دی په دې شیطانو خوشحالي لکه شان د زمانې د عمر چې دی دا د ماشوموالي د آدم علیه السلام نه راشروع شو دا ښه په جوبن کې شو دا ځوانۍ حتی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زما د امت دومره عمر دی لکه دا زیړې مازدیګرې یوه پیره ناست وي دا څومره چې د مازدیګر دا وخت وي دومره چې دی زما د امت عمر دی د دې نه زیات نه انا والساعة كهاتين رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دوه ګوتې داسې ونیسلې وایي زه قیامت دقسې راغلی الله رب العزت راځي نو یو خو دا وجه ده چې زمانه چې ده دا بلوغت ته رسېدلې ده دا پخه شوې ده نو اوس دله د دې څیزونو ضرورت نشته چې دی د ده عقل پوخ شوی دی چې دله به ته اوس هم هغه معجزات راوړي چې په کوم چې تېر کوم خوشحالې اوس په زمانه د هغې نه ترقي کوي پړوان دی به ځي او تا له به هغه څیز الله ربالعزت پېښ کوي چې ستا د عقل مطابق وَإِذَا جَاءَتْهُمْ هر کله چې راغلو دي د آیتون نشانې بله د الله ربالعزت سره معجزې دي الله وغواړي نو پیغمبر به راښکاره کړي چې الله نه غواړي نو پیغمبر معجزه نشي راښکاره کړي وَإِذَا جَاءَتْهُمْ هر کله چې راشي دي د آیتون نشانې قالو دي وایي لن نؤمن هرګز به موږ ایمان راونړو حتی تر دې پورې نقطه چې موږ ووینو مثله چې راشي موږ ته مثله په مثل ما د هغه اوتیه چې ورکړي شوي رسول الله نورو پیغمبرانو د الله تعالی ته الله یقینا الله رب العزت عالم او پوه دی حیث یجعلو چې کوم ځای کېږدي رسالت او دغې پیغمبرۍ خپلې لره الله په دې پوهېږي چې دا پیغمبري څنګه ورکړي چاله ورکړي په کوم ځای کېږدي ستاسو د دې ضرورت نشته چې موږ له دلیل پکار دی یا دا پکار دی سیصیب الذین ان قریب چې وربکړي شي هغه کسانو ته زر دی چې وربکړي شي هغه کسانو ته اجرمو چې جرم یې کړی دی صغارون ذلت به ورکړي شي په دنیا کې عند الله پنځ د الله تعالی و عذاب شدید او سخت عذاب بما كانوا يمكرون په سبب د هغې چې دوی کوم مکر کوو چې کوم مکر کوي د هغې په سبب به دوی له چې دی نو د عذاب ورکړي شي په سبب د هغې چې دوی کوم مکر کوي فمن یرد الله بس هغه چا لپاره چې اراده وساتي الله رب العزت فمن بس د هغه چا یرید الله چې اراده وکړي الله رب العزت ان یهدیه د دې خبرې چې هدایت وکړي دې ته یشرح صدره نو کلو کړي سینه د ده للاسلام دپاره د اسلام د ده د سینه د اسلام دپاره الله کلو کړي بس قدرتي کار عمر رضی الله تعالی عنه روان د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګ پسې او چې الله ورله سینه کلو کړه اسلام ورته نصیب دا نورې بانې شوې الله ورله سینه کلو
ومن یرید او هغه څوک چې اراده لري ومن یرید او د هغه چا دپاره چې اراده لري ان یضله چې ګمراه کړي د لره یجعل نو وګرځوي صدره سینه د ده ضیقا تنګه حرجا ښه تنګه الله ولا دا سینه ښه تنګه کړي دا د دا سینه دومره تنګه شي چې په ده بیا د اسلام خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان پیغمبر ورته په مخامخ وایي چې ایمان نه وړه او دوی ورته په جواب کې وایي چې نه د جادوګر د ده سینه دومره تنګه اوس دلته ایمان او کفر راغی نو چې کله انسان کفر اختیاروي نو د ده الله وایي دوه لارې مې ورته وښودي دې تګ کوي د ده اراده دغې طرف ته وي الله ورته دغه لاره اسانه کړي او چې کوم د اسلام طرف ته راځي نو د ده اراده او تګ دغې طرف ته وي الله ورته زړه کولو کړي دغه لار ورته کولو کړي لکه څنګه چې ځینې تقدیرونه داسې ستا په رس کې 100 روپۍ په نصیب لیکلي شوي دي اوس ستا کار دی چې په حرام یې را پیدا کړي او په حلال یې را پیدا کړي کانما یصعد گویا کې دی خېږي دا زړه یې دومره تنګ شي دا سینه یې دومره تنګه شي الله وایي کانما گویا کې یصعد دی خېږي په سماء په اسمان باندې په اسمان ختل ډېر ګران دي نو د ده دا سینه دومره سخته شي داسې ګڼي چې زه د اسلام قبلوم نو بس په اسمان ورخېږي کانما گویا کې یصعد دی خېږي په سماء په اسمان باندې کذالک هم دکشان یجعل الله ګرځوي الله رب العزت الرجس ګندګۍ لره علی الذین په هغه کسانو باندې لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي وهذا صراط ربک او دا لار چې دا قرآن والا لار دا لار چې دا ربک د ستا د رب لار ده مستقیمه نیغه قد فصلنا الآیات یقینا موږ په تفصیل سره بیانوو آیاتونه لره لقوم دپاره د هغه قوم یذکرون چې نصیحت کوي لهم د دې دپاره دارالسلام کور د الله والا دی کور د الله دی لهم د دې دپاره دارالسلام کور د سلامتیا دی عند ربهم په نزد د رب د دوی وهو ولیهم و دغه الله تعالی دوست د دې بما کانو په سبب د هغې یعملون چې دوی کوم عمل کوي جنتیان چې جنت ته لاړ شي نو لومبنۍ چې د دې استقبال کېږي هغه به په دې کلمې سره کېږي چې فرشتې به ورته وایي سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وی سلام دی په تاسو باندې په تاسو دې سلام وي تاسو خو ډېر ښه او د همیشه دپاره د همیشه والي دې کور ته ور داخل شي ور دننه شي بیا دویم انعام چې دته میلاویږي نو دته به وایي تحیتهم فیها سلام د دې به یو بل سره ناسته ولاړه د دې به د سلامتیا خبرې په یو بل به سلامونه ورچوي د جنتیان دریم انعام چې دې ته میلاویږي نو د الله د طرفه به سلامتیا وي سلام قولا من رب الرحیم د الله د طرفه به دې ته سلامتیا وي بیا دکه شان حورې وغیره علمان دا به ورته میلاویږي نو انسان له پکار دي چې په زندګۍ کې هم دې پکې دا نه کوي چې دا غریب دی او دا مالدار دی دا کرونا ده نو د غریب سره به لاس نه میلاوم د ده نه ماته کرونا لګي او دا مالدار دی نو د ده نه راته نه لګي د سره په ګاډي کې هم چکر وم دا بیماري چکر دی نه راغلی دا پکې د خلکو په دې کې هم فرق دی په دې کې هم سرمایه‌داري شته بیا دا چې دی نو غریب دی په ده به سلام نه اچوم دا می تعلقدار نه دی نو په ده به سلام نه اچوم او دا می تعلقدار دی دا مالدار دی دا وکیل صاحب دی دا جج صاحب دی دا می د تره زوی دی دا می د کاکا زوی دی په ده به سلام اچوم دا د اسلام اصول نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم به په ماشومانو هم سلام اچوم بلکې ته چې سلام اړې ګوره ته پیرې نه وینې ته فرشتې نه وینې په نیت کې به ته کوې چې زه په ای باندې سلام اچوم سلام اچول پکار ویوم یحشرهم او راجمع بکړي په هغه ورځ چې راجمع کړي شي دي لره جمیعا ټولو لره یا معشر الجن نو به وایي هغه ورځ د قیامت چې ده دا ډېره سخته ده د دنیا ورځ ده ته وګوره چې ډېر خلک یو ځای کې راجمع وي نو خلک یېرېږي که نه یېرېږي لکه څه وجه ده دا دومره خلک راجمع وي بیا چې د قیامت ورځ او چې بیا د نن سبا حالت او یا چې نه چېرته پکې اوازه وشي بندګر مولوي صاحب الله پاک دې وبخښي هغه وایي په کویټه کې مې جلسه کوله چې جلسه مې کوله دانېدار هم راسره خواته ولاړ چې د جلسې په میانځ کې پته نه چېرته چت مت نه چې سپي راپرېوته تر پال د پاسه
اوس خلکو دغه خو جذبات هم ډېر زیات دي یو زه په دا راپرېوځو بل په دا ټول منډې وي د یو پکې اواز وکړو چې دا سپی لیونی ده وایي بس بیا یې منډو ته غوږ شه یا تانیدار ته مې چې خدای دې بې خو باسه ما کابو که زه چېرته ونه تښتم خبره دا ده چې کله دا جمع شي یا چې نن سبا هسې پکې چې اواز وکړو چې بهی خودکش راغلی دی خودکش راغلی هغه امیر صاحب موږ د امریکې خلاف ډېرې چغې وو یو ورځ پکې یو خبره راغله وایي یو جلسه کې خوره شوه چې خودکش راغلی وایي بیا داسې د پته نشته چې د ما د یخمونه د ځمکه څنګه تله راتله اخره کې مثالات دی چې د ورشه تپوس وکړه یا چېرته په سنتو برابر یو کس را دننه شي خو کپړې یې زړې واسکټ یې شلېدلي وو یا غیر راټینګ وي ما یې ما یې تکینو چې خودکش دا نو دا چې کله جمع او جمع فیری نو په انسان باندې چې دی په ده باندې دی ګبراویږي او په ده باندې یو څه بل څه راځي بیا چې پکې افواه میلاو شي چې بهی دا چلو شو بیا د انسان او چې بیا د قیامت سخته ورځ وي الله رب العزت به تلې ته ولاړي آدم علیه السلام به ولاړي رسول الله صلی الله علیه وسلم به ولاړي او د سیدنا آدم نه والا تر لاندې اخري انسانه پورې به هر انسان ولاړي او بیا دا سر د پیرینه والا تر اخره پورې به هر پیری او هر جن چې دی هر شیطان دا به موجود وي دلته ته نه ویني هلته به یې ویني د دې ټولو نو بیا په هغه څومره د سختې ورځ او د یارې په هغې کې به ستاسې دا ولې چې موږ سوال کوو نو سوال کوي چې خدایه پاکه په واړه کامونو کې مې هلته شرمنده مه کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې مې شرمنده مه کړي نو الله وایي ویوم یحشرهم په هغه ورځ چې به موږ راجمع کړو دوی لره جمیعا ټولو لره نو الله به اواز وکړي یا معشر الجن ای ټولګیه د جناتو قد استکثرتم یقینا تاسو تابع کړي ډېرو لره من الانس د انسانانو نه وقال او به وایي اولیاؤهم ملګري د دوی من الانس د انسانانو نه ربنا ای رب زمونږه استمتع فایده حاصله کړې وه بعضنا ځنو زمونږه ببعض په ځنو د دوی سره داسې کار به چې د جناتو ته به الله وایي چې تاسو خو هلکه تاسو خو دې تابع کړي تاسو خو دوی تابع کړي نو اوس چې دی تاسو د قیامت ورځ ده دې ته به الله آواز وکړي نو چې د دې دا کوم ملګري او تابعداري یې د دې شیطانانو کړي د جناتو دي ورته وایي الله ته وایي صاحب موږ هم داسې ملګري وو چې هغې د دین هم پیدا اخیستې ده چېرته یې پې جادوګانې راخلي دي چېرته یې پې چې دی نو ځان په جادو سره مشهور کړي چېرته یې په څه مشهور کړي د دین هم څه پیدا او موږ هم ترې اخیسته ده موږ هم ترې پیدا اخیسته خو په هغه وخت کې چې موږ ترې پیدا اخیسته موږ له مرګ راغلو موږ دا خبرې وکړي بیا د دې پیدا او نقصان دا حق دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې د طائف سره علاقه او په هغې متعلق دا مشهوره وه چې هغې سره به څوک تله هغه به جناتو ټانګه و یو کس روان و کتابونه لیکي هغه چې کله ته نو چاته لمن راښکله شه چې هغه شاته وکتل نو څه نه و بیا چې روان دي نو بیا دې چا لمن راښکله وي چې بیا یې شاته وکتل بیا څه نه وي بیا یې هر څه وغورځول ورته وایي چې دا هر څه ستاسو ځان نه ده نو دا حق دی د قرآن هم ثابت دی نور بیا بلا کسی عملیات وي خدا حق دی نو دی دا ملګري به ولله دا جواب ورکړي وقال او به وایي اولیاهم ملګري د دي من الانس د انسانانو نه ربنا ای رب زمونږه استمتع فایده حاصله کړې وه بعضنا بعضو زمونږه ببعض په بعضو د دوی سره وبلغنا او رارسېدلي موږ ته وبلغنا او راورسېده موږ ته اجلنا نیټه زمونږه الذي هغه اجلت لنا چې تا مقرر کړي وه زمونږ دپاره موږ هم ترې پیدا اخیسته موږ هم دونه ټینګي نو خو بس موږ د نیټه پوره شوه قال نو به وایي الله رب العزت په واسطه د فرشتو باندې النار مسواکم چې ځای ستاسو اور دی ټکانه ستاسو اور ده خالدین فیها په دې کې به همیشه الا ماشاء الله مگر که الله رب العزت وغواړي نو څه وخت له به زمهریر ته راوباسي په ګرمه علاقه کې به چېرته ملتان کې به پراته خو چې لږ وخت شي نو بیا به هم کالام ته ورګېږي خو دا ډېری کالام او ملتان نه دی هغه داسې طبقه ده
چې د جهنم د پاسه طبقه چې ده نو هغه خدای پاک ته شکایت کوي خدای پاکه دا لاندې جهنم چې دی دا ما سوځوي جهنم خدای ته شکایت کوي خدای پاکه دا لاندې جهنم ما سوځوي نو چې انسان بیا دې وایي دا پیرې به پکې څنګه سوځي یا خو د اور دی نو دا د دنیا اور دی هغه د دې نه 69% زیات دی 69% زیات دی هغه به نه سوځي او ته دا بنیادي ستا ډانچه ده خټې ده دا چې څوک په لوټه باندې ولي ته خوږېږي که نه خوږېږي نورې بلاوت دي پکې الله پې قادر دی بس الا ماشاء الله مگر که وغواړي الله رب العزت نو چې وغواړي زمهریر ته به لږ وخت له راوځي هغه داسې اوبه دي بیا چې کله د دې څه څکي نو د ده نه به کلمي هر څه دا په لاندې باندې وځي بیا به ټیک کېږي بیا به جهنم ته ځي دا پرته ته به عذاب سلسله شروع الله مې وساتي ان ربک یقینا رب ستا حکیم حکمت والا دی علیم علم والا دی وکذالک هم دک شان نولی موږ دوستان جوړ کړي دي بعض الظالمین بعض ظالمان لرا بعضن بعض لرا بعض د ظالمانو بعض لرا دا ظالمان چې دي په کوم ځای کې په دنیا کې چې جرسي یا به د جرسي سره اکثریت یاران ظالم چې دغه به اکثریت د ظالم سره د سودخور به د سودخور سره یاران نو الله وایي موږ ګرځولي دي بعض ظالمین و بعض ظالمان دوستان بعض لرا ولی ګرځولي دي دوستان بعض ظالمین بعض د ظالمان بعضن بعض لرا بما كانوا په سبب د هغې یکسبون چې دي کوم کسب کوي په سبب د هغې چې دي کوم کسب کوي الله رب العزت د رحمت توفیق راکړي